السلام علیکم د عوامي پیغام نیوز سره زیم فیضان احمد. دا وخت موږ په مانکوټ کې موجود یو او د 49 صدرون سلام دلته راغلي دي. هغو ته چې کوم مشکلات ویلیج کونسل په سطح باندې یو کم اختیارات چې ورسره نشته هغې په سلسله کې دلته نن کابینه تیارېږي او د 15 کسانو نو په دې کې چې صرف د یو 2 کسانو جنرال سیکرټري او صدر منتخب کېږي هغو بیا نور باقي کابینه هغه موږ په دې سلسله کې د خپل یو کابینه تیارو چې موږ ټول میټینګ په ټول بابوزۍ چې میټینګ نشو راغوستی نو د دې لپاره موږ د خپله کومه کابینه چې تیاره کړو نو هغو زموږ هلې ځلې چې کومې دي هغه مخکې اعلی حکامو ته رسوي او هغې باندې خپل شنوایي کوي. دې کې مختلف پالټو والا حکم منتخب شوي چې دا ټول راغلي دي. د ټول نه په صدارت کې یو سعد خان یو لیاقت علي خان و. لیاقت علي خان ټوټل اوټ چې دی هغه 33 اوټ اغوستي دي او هغه د صدارت لپاره هغه وټاکلی. دغسې زموږ سره دویمه عهده وه جنرال سیکرټریتوب لپاره. هغې دپاره شاکر خان، انعام الله خان، ابرار خان، جمال شاه او سید اصغراني شاه. په دې کې ټولو هر یو خپل خپل دغه ته چې دی نو هغه اوټ یې درکړی دی. خو د ټول نه سوا اوټ چې دی هغه سید اصغراني شاه اخیستی دی او هغه هم 22 اوټ اخیستی دی. موږ دا 49-50 کسان موږ د میر په دفتر ورشو نو هغه چېرته دا خو دې ولې رایا ټیک ده یا په ډي سي پسې دا 49 کسان ته ور پرېږده هغه چېرته داسې چل دی. نو موږ وی چې د تنظیم په ټوټه کې په دې کې چې کوم ذموار کسان دي هغه به ستاسو چې څه مسلې هغه به هغې باقاعده هغه اعلی چارواکي چې دي هغې ته به رسوي. نو دغه پروګرام به په دې ختمېږي. د دې نه پس به زه جنرال سیکرټري ته خواست وکړم چې هغه یو څو خبرې وکړي تاسو چې د هغه ستا جنرال سیکرټریتوب منتخب کړي د هغه څه دغه دي د هغې نه پس به بیا صدر به خبرې کوي. د هغې نه پس به مونږ پروګرام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېره شکریه ده کوم تاسو په ما اعتماد وکړو او انشاءالله چې تاسو څنګه په ما اعتماد وکړو دغه شان به زه ستاسو هر کار کوم د هر ولايت کونسل څه مسله وي نو انشاءالله زه به سره اوږه په اوږه ولاړ یم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د ټوټل ویلیج کونسل د تحصیل بابوزۍ چې کوم 49 ویلیج کونسل دي د هغه ټولو ملګرو زه ډېر زیات شکرګزار یم چې په ما باندې دونه ټرسټ وکړو. مطلب دا دی ما یو مقرره کړه نو انشاءالله تعالی زما د خپل ټوټل تحصیل بابوزۍ چې څومره ویلیج کونسل دي د هغوی سره زما د ټوټل څونه یوت ممبران چې د هغو سره زما دا وعده ده چې انشاءالله زه به تاسو ته د شپې مزیر یم د ورځې به درته مزیر یم په هر مسله کې به در سره مطلب دا دی چې مخکې یم او څومره چې مطلب دا دی زما نه کېږي او څومره چې نه کېږي د هغې به زه کوشش کوم چې مطلب دا دی تاسو کوم په ما باندې کوم اعتماد کړی دی کوم یقین یو په ما باندې کړی کومه مشري چې تاسو ته ما ته حواله کړه زه به کوشش کوم چې هغه فرض چې دی هغه خپل انجام ته ورسوم او ستاسو برپور په هر ځای کې په کار راشم. تاسو هره مسله تاسو به زما سره د رونو په شانتې مطلب دا دی چې ما ته به وایي مطلب په هغې مسله کې مشوره کوو. زمونږ د چیرمن تحصیل چیرمنان هم شته زمونږ 2 کسان
د هغوی سره به هم په هغې خبره کې مشوره کوو. باقاعده چې زمونږ څه فنډینګ وغیره څه راځي په هغې په حواله سره به مونږ میټینګ وغیره راغواړو چې آیا مطلب دا دی صحیح حساب به کول غواړي صحیح حساب به نه کول غواړي. د دې نه علاوه زموږ په ویلیج کونسلو کې چې تاسو سوچ وکړئ وختي ما خبرې وکړئ چې یاره د نشو په حوالې سره او د تعلیم په حوالې سره زموږ ډېر زیات مسلې شروع شوي دي تاسو ته پته ده. نو مونږ به کوشش کوو او زموږ به د یو بل سره دا ورولي چې مونږ هغه مسلې ختمې کړو ځکه چې دا یو زموږ ذمواري ده او مطلب دا دی چې دې خلکو چې تاسو او مونږ کامیاب کړي صرف د دې دپاره چې دا زموږ د بچو د مستقبل صحیح کړي. زموږ بچي چې دی هغه به فارغ ټایم کې په دې کھیل کود کې مشغول کړي هغو مختلف قسمه نشو نه د غلطو خلکو سره له کېناستو نه بچ شي. کمې نشي چې په غټه پیمانې سره باندې نن سبا تاسو ته پته ده خورېږي او نوې راوتې دي نو مطلب د هغې خلاف به مونږ اواز اوچتو چې یاره دغه نشي دې کمې کړی شي زموږ دا را روان پول دی د تباهۍ نه بچ کړی شي ځکه چې لکه تاسو ته پته ده چې دا را روان کم پول چې دی دا د پاکستان مستقبل دی دا زموږ را روان مستقبل دی. په دې کې به مطلب دا دی چې زمونږ ښه خلک په راپاسي په دې یوت کې هغو به سبا ورځې مطلب دا دی د یو ځګي مشري کوي نو مونږ به خپل یو نوم پاتې کوو د یوت په ټوټل تحصیل بابوزۍ کې او خپل به انشاءالله تعالی یو پاور دی خلکو ته ښیو چې آیا د یوت کونسلر سره هم څه پاور شتي او مطلب دا دی خپل څومره ویلیج کونسل چې زمونږ دي د هغې مطلب دا دی چې مونږ باقاعده خدمت کوو لکه مطلب په هغې کې به لالچ د یو بل نه ساتو د یو بل سره به باقاعده ورولي اختیارو. غټه مسله به انشاءالله تعالی چې به جمع کوو نور څه وړه مسله چې هغه انشاءالله تاسو ټوټل ډېر تېز هلکان یې ماشاءالله خلکو د باندې اعتبار کړی دی ته لږ ډېر پهچان هر څه زموږ د هر یو کش دي نو هغه وړې مسلې به هم په خپله حل کوو کومې چې غټې مسلې دي د ویلیج کونسل په سطح باندې د هغې دپاره موږ مخکې اواز وچتو. ډېر الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله زمنا راتش زم گناهنا معاف زم سر رحم معمل فضل ومهرباني معمل دا عفو ودا كرم معمل الله زم گناهنا باندې دا عفو قدم راکړي ولي کریم دا کوم ملګری چې دا کوم مقصد د لپاره هغه شي الله بلا مقصد چې هغه پوره کړي د ټول ملګرو خپل منځ کې مینه محبت اتفاق اتحاد نصیب کړي نفرتونه ختم کړي بغض حسد او کینې هغه ختم کړي ټول ملګری متفق او متحد کړي ولي کریم څنګه چې دا ملګری په اتفاق او اتحاد سره اجلاس لراغلي د لپاره څومره مقوبان دراتلو هغه ضرورت یا الله ټول ته دراتلو توفیق چې هغه نصیب کړي یا الله یا ارحم الراحمین. دلته زموږ د مشران د دوی د کم ځای چې دی دوی مونږ ته عزت راکړو مونږ سره د شفقت او د رحم معامله وکړه مونږ ته عزت راکړو الله ټول ته عزت نصیب کړي الله د رحم او د فضل معامله ورسره وکړي الله د دې چې څومره مشران دي الله د ټول په عمرونو دي چې هغه برکت پیدا کړي ټول زموږ لپاره د نجات ذریعہ چې هغه وګرځي یا الله یا ارحم الراحمین. د دې څومره مشران وفات الله د ټول مغفرت فرمای چا مغفرت شي درجات بلند کی جنت الفردوس نصیب کی الله دنیا او آخرت باندې کې مونږ ته عزت ژوند نصیب کی د بی عزتۍ د ژوند د ذلت او د رسوایی د ژوند الله مونږ ټول په امان کی یا الله یا ارحم الراحمین. څومره ملګری دلته راغلي دي او د چا انتخاب وشو الله کوم مشران منتخب شو په صحیح طریقه باندې دوی ته د خدمت چې هغه توفیق نصیب کی او کوم ذمہواری چې دوی ته بسر شو الله دغه ذمہواری د ادا کول دوی ته چې هغه توفیق نصیب کی په صحیح کامل طریقې باندې دوی ته د خدمت کولو هغه توفیق نصیب کړي الله زموږ ټول نه خلقو د عوامو چې د خدمت چې هغه واخلي موږ ته د خدمت توفیق هغه نصیب کړي الله زموږ د غونډه په خپل دربار عالی کې قبول او منظور وګرځي زموږ څخه کمې کوتاه شي الله ته معاف کړي زموږ راضي شي خاتمه زموږ په ایمان کې امين وصلی الله